أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكذلك هم دغرنگي زينا خستکڑے دے لکثیر ډیرتا من المشرکین د مشرکاننا قتل اولادهم وجل دخل بچیانو بچی مرکول یا بچی ورکول یا دی پیرانو تسپرل یا دی قبرونو تسپرل او غیب نوم باندې کول دا الدا شیطان خستکڑے دے عمل شرکاءهم شریکان د دی ان خپل الہو لیردوهم دې دپاره چې دوی هلاک کی ولیلبسو او دې دپاره چې دوی ګډ وډ کی علیهم دوی یعنی په دوی باندې دینهم دین د دوی باندې ګډ وډ کی دغه دین د دوی ولو شاء الله کد الله خو خوي ځکه چې ذهن کې سوال راځي چې نو به الله ولی نه منی کوي نه الله منی کولی شي الله جواب ور کوي ولا منی کوي نه امتحان اخلي ولو شاء الله کخوا خوید الله ما فعلوه نو نبی کڑے ویدا سدوی فزرهم بس پریک د دوی وما غیفترون چې دروغ تړي دی ځان نه چې کم دیني جوړ کړي دی پریک د پاغي کې چې لګیاوی وقالو دی وای هاذی چې دا انعام زناور دی څاروي دی لکه مثلا دا ګډا او دا او بیسدا او دا مثلا اسبدا او دا فلانه دی وحرث او دا فصل حجر منکړی شوی دی حجر لفظی معنا پردا دا منکړی شوی دی دا به استعمالای نه د پي بنس کې دغه د بابا سے پونم دی او دا د فلانی سے پونم باندې دی او دا لا یطعمها نبخری دا الا مگر من اغسو بخری نشاء چې مونږ غواړو دا صاحبہ او بحری تفصیل میں درته کړو دا ځان نه دیو دین جوړ کړو بزعمهم دوی بخیال وانعام او زنت سروی دوی حرمت حرام کړي دي دوی ظهورها شاګانې ان سوارلې د اغه چې په دې باندې بسوارلی نه کوي شاګانې د اغه ان سوارلې د اغه وانعام زنت سروی لا یذکرون چې نه یادینا خلی په هغه باندې اسم الله نوم د الله علیها باغی ولدا سکی افتراء اند پاره د تړلو د دروغو علیه په الله باندې چې دا متعالی ویلی دی یا د الله په پاره کو یا د رسیدلی دی الله ته نمونګه دا خوشالو چې الله ته مورسي سيجزيهم زرد چې بدل بور کی دوی ته ان سزا بور کی دوی ته بما كانوا يفترون د هغه اعمال چې دوی تړل دروغ هغه دروغ چې دوی تړل الله پوری وقالو دی وای ما اغا فی بطونی چې په خېټو هذه الانعام د دې ځناورو دي ځنه به خېټه کې دن په الله په نوم باندې کړو چې دا اوس دا ګډه یا دا غوا یا دا فلانه شی بلار بشوي دا نو د دې چې کوم بچي پیدا وشي دا به د فلانی سی وي او د فلانی بوي خالصه خالص بوي لذکورنا زمونږ د سړو د پارا ومحرمنا حرام بوي علی ازواجنا زمونږ په زنانه و باندې سړی بخوري او خذ بنخوري دا اوس پورې ډیر خلک مونږ لیدل په خپل کله کې هم چې نری غو څنګه خذي خوري او فلانه چې څنګه زنانه خوري د ډیر خلکو د عادتونه وی چې خپل ځان د لپاره بالکل یو شان دي طریقه قانون او د زنانو د لپاره بل شان دي او د غي خوراک او د غي کار او د غي بالکل بل شان دي زناور په شان دي نو و ايكن کچيري وی میتتن مړه فهم نو بس دوی اټول فيه په هغه کې شرکا او شریکان دي سيجزيهم زرد چې الله به سزا ورکړي دوی ته وصفهم د دې دغه صفت تړلو یعنی صفت د دوی یعنی د دې دغه کار دغه چې ځان نه کړی دي داسې حلال حرام په خپل کوي تړلم په خپل کوي احمد ورستویر شه و کچيري وی مردارا نشي غاد اغوی د پارا نو الله باور کی بدل د دوی ته د دې صفاتونو انه بشک هغه حکیم خاوند د حکمت علیم او په هده قد بدا کی سرا خسرا نقصان کشول الذين کسان توانیان شولغه کسان نقصان کومندوغه کسانو الذين اغو قتلوا شي وجلوا
مړکولی اولاد او مخبل اولاد صفحا بیوقوفی سرا بغیر علم پنا پوهی سرا بغیر د علمنا وحرموا او دوی حرام کړل ما هغه څه رزقهم الله چې رزق ورکړو دوی ته الله په ځان باندې په بچو باندې په خزو باندې یا په نور علاقې باندې او افتراء اند په وجه د دروغ د تړلو علی الله په الله باندې دروغ تړلې دي په الله قد پتا کی سره دل دوی گمراه شول وما كانوا مهتدين او ندی دوی پسملارا ندی دوی هدایت مندون کی وهو الذي او الله اغذات او د الله صفاتونه بیانوي دې د پاره چې تاسو کوم کړی دی چا د پاره کوی هغه څه کړی دی هغه څه پیدا کړی دی پیدایش کړی دی کڅ بل څه کمال کړی دی الله خدا سي ذات دی الله هغه ذات دی انشا چې پیدا کړی دي جنات باغنا معروشات عش یعنی چتونو ولا دا لکه انګورو ګوري یا د تاکو ولا د نور د اندوانه وغیرہ زرونه ته چتونه جوړیږي خسته خسته وغیرہ معروشات او زنا بغیر چت ولا یا سفر ویا سفر جوړیدون کی یا سفر نه جوړیدون کی مختلف قسمونو ته اشاره ده چې الله خدا سے پیدا کړی دي غوټ اندوانه په دومره باندې بوټي کې الله تعالی پیدا کړي او دومره باندې شفتالو او الوچا یا عام د غوټي ورنه الله پیدا کړي دا د الله شان دی الله کولی شي الله کوي څنګه چې الله خو کوي یا چې الله خو کوي ون وغيرها معروشات او اغا چې نوي چې جون کې په چتونو باندې یا سفر ولا والنخل او کجوري والزرع او فصلنا مختلفا چې مختلف دي اكله میوه د اغه د الله کړی دي والزيتون او زيتون والرمان او انار متشابها چې یو شان دي یعنی پرنګ کې وغیر متشابه او بیل دي په خوان کې ځنه یو شان دي او ځنه بیل یا یو شان پرنګونو کې او بیل په خواندونو کې کلو خری من ثمره د دې میوونه اذا هر کلا اثمر چې میوه ورکی یا میوه دار شي وآتوا ورکی حقه حق داغه د دې میوه د دې فصل یوم حصاده ورد درې بلو کې ان دې هغه اوشر چې کم دی یا کم رسول الله صلی الله علیه وسلم خودلی دی هغه مقدار کې ورکی داغه حصہ ولا تسرفوا او اسراف مکوي بزای لګول مکوي انه بشک شان داده لا يحب من نکي الله المسرفين اسراف کون کو سرا بزای خرج کون کو سرا ومن الانعام داد الله اغه انعامات بیانوي ومن الانعام وزن ذارونا حمولتا بار اوچتون کی دی حمل ورن کی دی بار اوچتون کی لکه د غوایو سانډا ام د غرنګي خر خرګاړه وغیرہ غټ غټ بارونه موږ د پاره وړي کچر وفرشا او زنا ټیټ فرش پوری انختی لاندې یا د څملاستو د پاره دي چې سیم لې او یا د اغه د چمړونه هغه بسترې یا قالینونه وغیرہ تی جوړیږي دا ټول ته مراد دي ټیټ زمکه ته نږدې کلو خوراک کوي تاسو ممد اغینا رزقکم الله چې روزي درکړي د الله تاسو ته سبب د روزي ګرځولې د الله تاسو ته ولا تتبعوا پیروي مکوي خطوات شیطان قدمونه د شیطان یعنی مزه شیطان پسې انه بشک اغا لکم تاسو د پاره عدو دشمن د مبین خارا ثمانیت ازواج ات جوړی دي ات قسمه انعام اغه څاروي چې کور کې وسدل کیږي پالتو جانور پالنے والے ات قسمه دي من الضان د غډونا اثنين دو قسمه ومن الماضي او د چیلونا اثنين دو قسمه ان خذا ونر قل هو ذکرین آیات دواړه نران حرام دي امل انثیین یا د دواړه خذي اما یا اغا یعنی اغا بچي اشتملت چې مشتمل دي علیه پاغه باندې ارحام الانثیین رحمونه د دې دواړو یعنی ګډیو د بیزي دا چا حرام کړی دي چې تا دا ګډ حرام دی او دا خذ حرام ده او کده دی هغه بچي حرام ده دغه ما حرام کړی دی الله وایي نبئونی خبر را کایماتا بعلم علم یعنی دلیل سره خبره کوا اس ځان نو وای قیل قال فلانی ویلی فلانی ویلی مولوی سے ویلی فلانی کتاب کې دی فتاوی علمگیر ده او فتاوی فلانی ده فلانه نه دلیل الله او د قران خبره وکا
ان کنتم کچیر یی تاسو صادقین رشتنی ومن الابل او د خاننا اثنين دوا ان نر او خذا ومن البقر او د غواغاننا نر او خذا اثنين دوا قل او يا الذكرين ايا د دوال نران حرم حرام کړی دی الله امل انثيين یا د دوال خذي اما یا هغه بچي اشتملت چې مشتمل دی علی باغی باندې ارحام الانثيين رحم د دوال خذو ان ارتاو د رحم د هغه بچینا ام کنتم آیا وی تاسو شهدا حاضر اذ ارکلا وصاکم الله چې وصیت کړو تاسو ته الله تعالی بهذا د دې خبري دا تاسو ته الله کله ویلی چې دا حلال دی او دا حرام دی ځان نه جوړوي او دې کې صرف د حرام مراد نه دی یعنی حرام په خپل دې کې غټه ګناه ده او اصل خبره بده کې یو بل دا غمی تاسو ته بل ورځ ویلی ما چې قانون بخپل لاس کې نه اخلي قانون د الله په لاس کې دی هغه وی حلال نو حلال هغه وی حرام حرام عقل نه مکار نه خلی چې دا فائدہ مند دی او دا داد او دا داد او دا داد لکه د خنزیر د واز د باره کې نن سبا عقل والا او دا عقل جنگي چې دا आवाज د ډیره فائدہ مند ده او دا چل دی او دا چل دی وغیرہ وغیرہ نه 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 دا اختیار الله ته حاصل دی قانون بنه بدلای دا په خړلو کې هم په نظام چلیدو کې هم او د دنیا چې څومره طریقې دي پاټولو کې قوانین بنه بدلای ان الله بشک الله فمن ازلم بسوق تلوي ظالم ممن د اغچان افترا چې او تړي علی الله په الله باندې کذبن دروغ موږ صرف اشاره وکړو تفصیل وخوینه کړي زموږ د قوانین چې کوم دي د جمهوریت ته او د فلانه دي فلانه دي فلانه دي د نظامونو چې کوم جوړ کړی دا ټول د الله مقابله کې جوړ کړی دي او بیا وایي چې بیا ورته د الله د قانون راځي کوو دا جمهوریت خدا سے اوله کده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مقرر کړي او چې علی رضی الله عنه یا ابو بکر صدیق رضی الله عنه څنګه شوی دا داسې چون کی چنانچه یعنی اگر مگر وغیرہ دا هغه ورته تسلیمو دا ورته نه تسلیمو هغه دا دین هغه ته تسلیمو هم دا غرنګ نور حلال او حرام دا ټول نو ان الله بشکلا فمن ازلم څوک تلوي ظالم ممن د هغه چانه افترا چې اتړي علی الله په الله باندې کذب دروغ ان حلال حرام د ځان نه کوي څه د پاره ليذل چې گمراه کی الناس خلق بغیر علم پنا په وای سره عام خلق نه دي خبر دا د مشران وای او عام خلق ور پس روان چې الله بس وها ان الله بشک الله لا يهدي لار نخي القوم هغه قوم ته ظالمين چې ظالمان وي ظالم قوم ته الله هدایت نه کوي دا انسان سره ځل کې کله کله شک راشي چې نو بیا دا پوېږي ولې نه دا الله تعالی د موږ د قرانونو او درسونو او حدیثونو او د بیانونو کو دا ولې الله وایي زه ته هدایت نه کوم ځکه چې ظالم دی دا ظالم ته هدایت نه کوم الله دې موږ بچ کی داسې عادتونه قل هو یا لا اجد ذخنم مما فيما فاغت کی وحی چې وਹੀ کړي شوی د الی ماتا زغه په خپل کتاب کې قران کې دا نه مما محرما حرام علی طاعم په یو خورون کې یطعمه چې خوري اغا الا ها دا څه شیونه دي چې حرام دي دا تاسو چې بیان کوي دا هم ته په قران کې چرته معلوم نشول نو اندا یکون چې وی میتتن مردارا بغیر د ذبح کولو چې په هر طریقې باندې هغه مرشي کپسټوي وای څنګه چې نن سبا د ماشينونو وغیرہ دي ها که هغه د ذبح باقاعده یو طریقې وي کبه ماشين یو کو چې طریقې د ذبح وي نو الا میتتن مردارا او دمن یاوینا مسفوحا بيدن کی د علالو وخت چې کومه تیز رواني امغه خبرې لګیدلی یا غنوري دوینه هغه نه دي حرامي جګر او تیلی توره او لحم خنزیر یا غوخه د خنزیر فانه بشک اغا رجس گندگی دا او فسقا یا ناجائز یعنی حرام دی وتل دی الله د حکمنا وهلا چې اغست شیوی باغ باندې لغیر الله الله نه علاوه आवाज د بل چا په کړي شوی وی هر شی کاغذ علالولو نموي د صادر او د میټیان او د دیګونه او د خواګه او د مالګي او د دسمالونه وغیرہ د زیارتونو باندې او په دي قبرونو باندې او په دي بوتانو باندې چوي دا ټول چې الله نه علاوه د بل چا आवाज پښوي وي ها یو حال اشته د جایز هغه دا فمن بسغه څوک او د تر چې مجبور شي د لوګینا دا چې دې کې گیر چې بل ششتنه او مري مرګ او د ژوند حالت دی غیر باغن خنا فرمایي کوونکې نوي طلب کوونکې نوي ولا عاد یا خوند غستون کې نوي ولا عاد او نه زیاته کوونکې وي ځان نه سربای
چله خوند پکې وهاي خوند ته اخله او ځان سر بوا دې لپاره نه څومره حالت چې د استقرار ختميږي په مرګ نه بسره ځان په بچ کی هغه په وین وړي بچيږي او کله دوه یا پدرو فإن ربك بشکر رب دستا غفور بخون کې رحیم مهربان دی. ان حرام خود ندی چې هغه حرام هم په مجبور او په استقرار حالت کې جایز دي او تاسو د نور له حلال او حرام غنئ. وعلى الذين وبغوا كسانوا هادو چې يهوديان شوي دي حرمنا موږ حرام کړو كل هر ذي ظفر د نکونو ولا نقدار زناور چې دا پنجه داسې بیل وي ومن البقر او د غواګانو نه والغنم او د چیلونا بيزي حرمنا موږ حرام کړیو عليه پاغوي باندې شحومهما وازد اغي شحم وازد توای شحیم غواز د نډک سړی یا بل شي نو واز د اغي مونږ حرام کړی وا خو باغې کې هم درې قسمه واز د جایز وي الا مگر هغه واز دا ما هغه حملت چې لګې دلی وی ظهورهما دا غي شاګانو پوري ملاتیل پوري او الحوایا یا کلمو لری پوري او ما یا اغا اختلطا چې انختی وی بعزم پاډو کې پوري دا درې قسمه واز دي یا حلال وي خدا سے لکه ډیره غټه आवाज دی لکه لم چی شو وغیرہ نو دا قسم आवाज د ما پغی په تورې سزا حرام کړی و ذالک دا جزیناهم سزا ود دی بغیهم په سبب د نافرمانی د دی په بغاوت سبب د وجنا وانه بشکمغا لصادقون اشتیا وینکیو فان بس کچری کذبوکا دروغ نسبت کی تا دروزن کیتا فقلن اویا ربکم چې رب زما ذو رحمت خاوند میرا بنای دے واسعه ډیر لوی ډیر میرا بنی دا الله زمغا ولا يرد او نشي واپس کوله باسه عذاب د اغه عن القوم المجرمين دا قوم مجرمانو نا اڅ څوک عذاب نشي واپس کوله د عذاب د الله قوم د مجرمانو نا سيقول زرد چې وبوای الذين اغكسان اشركوا چې مشرکان دي دا د مشرک دلیل او صلاح بیانې دا وخت کم د کنه یو آیات وای او سوچ او مصداقات بیانې نو د دې دا بیان نن او مکه شان دې کم چې 1400 وکاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې وای دا مشرکان چې کم شرک لو شاء الله قد الله خو خوي ما اشرکنا موږ به شرک نه وکړي نمګه شرک چې ګو دا الله خو خدا نو که الله نه خو موږ به منی کړی وای ولا آباؤنا او نو مشران زمونږه پلاران زمونږه ولا حرمنا او نو موږ حرام کړی وای من شيء انت شيء كذلك هم تغرنګي کسبا دروغ کړو الذين كسانوا من قبلهم چې دین وړاندې حتا تردي ذاقو چې وڅکو اغي پاسنا عذاب زمونږه اغي مونږ کرانګي دروغ نسبت کړو ترغه وخت پوری چې اغي وڅکلو سزا زمونږه عذاب زمونږه قل اویا هل آیا شته عندكم توسر من علم علم دلیل فتخرجوه نراوی بسی هغه څه دلیل شته چې دلیل خبره ده لنا موږ د پاره راوی بسی مونږ ان تتبعونا پیروی نه کوي تاسو الا الظن مگر د ګمان وان انتم نه تاسو الا تخرسون مگر اٹکلیان یی اٹکل جنگوي ځان اندازې لګوي هغه شی ته ویل کېږي چې څه دلیل نه وي اصلا یو تصورات خیالات یو شی جوړ کې جداسي وي لکه دای چې څنګه بیانای قل او یا فلله وصلا د پر الحجه دلیل د البالغه سرغن خکارا پوخ یقینی الله سره دلیل د خکارا فلو بس کچيري شاء غختل الله هداكم نو هدایت بکړې وې تاسو اجمعين ټولتا قل او یا هلم راولای شهداءکم مشران خپل یعنی مولایان خپل اتا ته چې چا ویلی چې دا حلال حرام دی لګی راولا الذين كسان يشهدون چې گواہی ور کوي یا ویلی دي یا دای لیکلی دي بیان کړي دي ان الله چې بشک الله حرم هذا حرام کړی دي دا اچا چې تا ته دې د حرامولو دلیل بیان کړي دي لګی ما ترا ولا ته فان شهدوا کچيرغه گواہی ور کی ته چې هغه هوای کړي به دلیل خبرې کوي فلانی ویلی دی فلانی ویلی نو فلا تشهد نو تکوای ما ورکوا معهما غوی سرا تبخل خبره کلک وسېګا اغه دي چرتا سینا چې د اغه د اثر لاندې رانه شي
ولا تتبعوا پیروی مکوا اهواء الذين خواہشات دغو کسانو کذبوا چې دروغ غنل بیااتنا آیاتنا زمونږه والذین واکسان لا یؤمنون چې ایمان نه وروړي بالآخرت په آخرت باندې وهم او دوی بربهم خپل رب سره یعدلون برابر والے کوي یعنی نور شي نه برابري الله سره شریک جوړي قل او یا تعالوا راشي یعنی تاسو ځان نه حلال او حرام جوړ کړی دي لګ راشه چې زړه ته حرام او خیمه چې اصل حرام څه دي بیا څه شو د حلال او د حرام نو صلا بیانې لس شي الله تعالی دې آیت کې بیان کړی دي تعالوا راشي تاسو ټول اتلو چې اول ولم تلاوت وکما بیان وکما ما د اغشي حرم جرم کړی دي یعنی وجبا و فرضا چې فرض کړی دي الله واجب کړی دي الله ربکم چې رب دستاسو یعنی رب دستاسو علیکم پتا سو باندې چې حرام کړی دي پتا سو هغه دادی الله تشرکو به شیئا دا چې شریک ونه کوي هغه سره هیڅ شی رمبنه حرام وبالوالدین احسانا او مور پلار سره بنکی کوي یعنی زیاته بنه کوي دا زیاته کول مور پلار سره حرام دی خبره نه منل زیاته کول تکلیف ورسول ولا تقتلوا او مقتل کوي اولادکم خپل بچی من املاق وجد د غریبینا چې کلمه سره پیسې نشته او بیا به رزق څنګه ورکوم او دا به څنګه کوم یو وخت جایز دی د بچو ایثارول چې خطر وي د مرګ د بچی یا د بیبي د خځې بیمار ده او هغه بچی راوړی نشي یا بچی مړي وغیرہ دین علاوه د نور وسایل په بنیاد باندې بچی مړ کول یا اولاد بندول دا ټول په قتل اولاد کې راځي نحنو مونږ چې یو نرزقکم روزي درکو تاسو ته او ایاهم او دیتهم نو ته ولې د روزي فکر کوي روزي خو زما ذمہ داری ده ولا تقربوا الفواحش او منځ دي کېږي به حیاتا دا ډېر قیمتي ټکی دی خو او مغه خبره بیا کوم دي لپاره چې تاسو ذهن کې یو سوال پیدا کیږي دلته پاتې شي چې ته بیا تلاش کوي په کتابونو کې او په درسونو کې او دلته راځي بیا د عید نه بعد یا بل مولانا او شیخ تکینی چې بیا زده شي تا ولا تقربوا الفواحش منځ دي کېږي به حیاتا کوي خو لاره خبره ده کول نه دی ویلي نږدې کېدل منځ دي کېږي به حیاتا اور دل غي سره تعلق ستل پاغي لار تل او دا غي ماحول کې کېناستل وغیرہ دا ټول تی مراد دي ما ظهر غچ خاروي مینا دا غي نو ما بطن غچ پټوي په خراب ګناه دا او پټ ګناه دا د بهای ولا تقتلوا ومقتل کوي النفس نفس التي حرم الله جرم کړه دے الله الا ها مگر بالحق چې حق وي د قتل کولو لکه مثلا مرتد دے یا زنای کړه دا او واده شوه دے او یا قتل کړه دے خو بیا به هم ته انفرادي تور باندې نه هغه اجتماعي نظام به کوي دا چې بدل باور کوي هغه تا ذالکم دا ان دا احکامات الله طرف نه تاسو د پاره وصاکم وصیت کړه دے هغه پوخ حکم دے هغه اخیری حکم دے هغه به دا لعلکم دے د پاره چې تاسو تعقلون عقل نه کار واخلئ ولا تقربوا من ذکیږي مال الیتیم مال دی یتیم تا الا ها باللتی هغه طریقہ چې هي هغه احسن ډیر خیستای یعنی ساتي ورته حفاظت کوي نه بیا باندې ذکیږي حتی تر دې یبلغ چې ورسیږي هغه اشده ځوانیتا ځواني مراد نه ځواني تر ورسیږي بیا اخرى نه بیا خو هغه تور کی واوفوا الكيل او پورا ورکوي پیمانه د فټواری وغیرہ چې لکه د شیشې کې خلک ناپ کوي او د دیوالونو او د مستریتوب او د انجینیرینګ تقریبا ټول والميزان او تلا بالقسط په انصاف سره لا نکلف مونږ تکلیف کې نه چو نفس ني چې وکس الا مگر وسع دغه د طاقت مناسبت سره یعنی ته وو یری دي چې کني دا خو ګرانه ده نه مې یریګا تا طاقت دي وستیک ته چې طاقت دی نه وینو الله طرف نه ملامت نه وي دا الله د احکامات او نرمي طرف ته اشاره ده و اذ ورکلا قلتم چې تاسو خبرې کوي وینا کوي فعدلوا ند انصاف کوي هر خبره د انصاف کوا کچا په خلاف کې کوي ک تقریر کوي ک بیان کوي ک سوشل میډیا دا ک بل میډیا دا ک کور کې دا او ک خدي دي ک سودا کوي ک سودا خلې ک سودا خرڅي دا حکم عام د ګوره په هر معاملې کې چې ستا جبه چلیږي او چلو خپل جبه په انصاف باندې ولو کان اگر کوي غازا قربا خوند خپلوالي دا خلاف په خلاف کې د خپلوان ولی ناراضي ستاده خجبه وبعاد او دین ډیر شي ناراضي مصداقات سخت ډیر دي لکه مثلا زما پارټي دی یو هغه کې شامل یم هغه امیر خبره وکړه او غلطه وکړه
مجال شته چې غلط وای چې غلط نه غلطي ته به دلیل لټوم نه دا داسې و دا داسې و دغه اراده داسې و او دا اخبارونه ولا او د میډیا ولا مطلب ته غلط غسته دی او دا منو نه که زما مسلک ته مثلا او یو خبره دا ثابت شي معافي غواړم ډېر معافي غواړم دا نن سبا یو نوی عالم دی راځي په ټي وي باندې الکه غونته نو می ماته نه راځي دا غي بل تقریر ما اوریدو چاره لګلو تقریر کې وایي چې دا واضح حدیث ته په خپل وایي هغه حدیث هم خپل بیانې او حدیث د بخاری دی چې حدیث ته چې لا نکاح الا بولی نه د نکاح مگر د ولی په اجازه باندې او د بخاری شریف حدیث دی نکاح به زنانا نشي کولای تر څو چې ولی اجازه ورکړي نه وي دا کمی خزي چې و تختی یا کمی خزي چې عدالتونه کې کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا نکاح نه ده نکاح نه کی دا زنا ده بدکاری خو چونکه مونږ حنفیان یو او هغه وایي چې کیږي نو مونږ وایو چې کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې نه کیږي خو مونږ خو احناف یو او حنفیان وایي چې کیږي نو ځکه مونږ وایو چې نو دې توسو نو دې شرک نه وای بیا څه وای دا امام حنیفه نه مونږه امام حنیفه دې غلطی نشته هغه ته دا حدیث رسیدلې نه هغه وخت دومره آلات او یا ذرایع نه وي دا حدیث در رسیدو دا چې کوم حدیث رسیدلې ده هغه فیصله کړی ده خو ته خو پته ولګی دا او بیا خلک هم گمراه کوا دا څومره چې نه کوته دا خبره د جواز ورکو چې بزا تخته او بهر نکاح کوا او جایز ده او یا عدالت تزا دا څومره غلط کارو خو بهر نو هغه چې هغه ویلي دي چې ویلي دي بس نه ده غلط کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره غلطه ثابت شونه څه چلو شو وایي امام صاحب غلطه ثابت دا واسه په تور یو مثال می درته وایي پارچانو سره موږ هم داسې کوو تنظیمونو سره موږ هم داسې کوو مشرانو سره موږ هم داسې کوو چې موږ مشر خبره کړې ده دا صحیح ده چې تا مشر د اسمان نه راکوڅوي ولی نه هغه به غلط دی نو الله فرمایي انصاف د خبره کوي ولو کان ذا قربا اگر کوي هغه د قربت نږدېوالي د رښتیا نور و بیا د الله تعالی په وعده باندې اوفو پورواله کوي پورا کوي وعده د الله ذالکم دا تاسو د پاره وصاکم نصیحت کړه دے به د دې لعلکم د پاره تذکرون چې تاسو نصیحت واخلئ یعنی تاسو پوي شي رعایت کوي احکامات الله وان بشکا هذا دا ان دا قران صراط الار زماده مستقیم سیدا فتبعوه پیرویو کید دے ولا تتبعوا پیروی مکوئ السبل دلار نور چا پسې مزي دینه بیا ټول مراد دي ما درته وایي چې وخت مختصر دی دینه که تنظیم دی او که پارټي دی او که مسلک دی او که سړی دی او که پیر صاحب دی که بابا صاحب دی او که خپل صاحب دی او که برادر صاحب دی او چې د قران او د حدیث نه علاوه دی الله وایي پسې مزه د پارټیانو په دې شینو پسې مزه هلاک وشي سړیا السبل نور لارو جمع ده فتفرق بكم دا جدا کی تاسو ان لرب کی تاسو عن سبیله د الله د لارنا بیا څنګه چې په هغه معنی د الله خو نه معنی ما خپل تنظیمونو کې وخت تر کړه ما به درس کوو تنظیمونو کې یا تنظیم سره بچو ما نو ما ته مخ کې نه هدایت راکړل شي چې دا خبره کول دي ګوره یا دغه ځکه دا دعوت ورکول دي الله په دې کوه د قران مقتناس ته نو چې کله الحمدلله ثم الحمدلله الله احسانو کو چې خپل ځان الله او قران سره وتړو اوس هیڅ پروا دي هیڅ څنګه ناراضي کل کر خبره کولې شو کوا نو ځان متړه هغه به راکاږي پړې به ځان کې چولې او راکاږي به او راکاږي به ځان به ځناور جوړ کړي به دغه مرزي ده چې خو دې توي کا جانم ته بوتلې او کا بل دې بوتلې نو مروانی کا پنور لارو پسې غنی گمراه بکی تاسو د سید لارې نه ظالم دا تاسو د پاره وصاکم نصیحت به داغه ان دې خبره حکم در کړی د تاسو د الله حکم د الله د دا لعلکم دې د پاره تتقون چې تاسو پرهیزګار شئ ان دا د تقوا خبره ده چې الله پورې ځان وتړي او رسول الله پورې وتړي ان شاء الله کامیاب پکې نمومي ثم بیا آتینا موږ ورکړل موسی علیہ السلام ته ان دام د توایما چې داسې معاملہ غسرم شوی و الکتاب کتاب تماما یعنی ټول احسان پورا احسان ادا الله سره الله طرف نه د موسی علیہ السلام سره
علی الذی فاغا چا احسن چنکی کولا وتفصیلا او تفصیل لكل شیء در یشید پارا وهدى و هدایت ورحمتا و رحمت لعلهم دې پارا چې دوی بلقاء ربهم په ملاویدو د خپل رب سره او ملاقات د خپل رب سره یؤمنون ایمان راوړي یقیني جوړ شي چې ملاویږي الله سره. وهذا او دا قران د تا چې غي کې نیولې د لکمین ورته وګوره هاذا کتاب دا کتاب دې انزلنا او چې موږ نازل کړي دې مبارک دا برکت ولده. دا الله تعالی د مسلمان او د قران او د مسلمانانو د دولت لپاره الله تعالی مشد برکت لفظ استعمالوي. شی بلګوي دا د بلخکاری خو فائدہ به ډیره غټي د برکت وایي. شی بلګوي فائدہ به ډیره زیاته وي. نو دا برکت ولده فتبعوه واسبروي کوي دا معلومه. بهرحال دا برکت ولده فتبعوه پیروي کوي د دې وتقوا يريد لعلكم دې لپاره ترحمون چې تاسو باندې رحم وشي. اوس الله فرمایي چې قران می درکړې ده بهانه نشي کوله ان تقولوا دا چې تاسو وایي ان او نوایي انما چې بشک انزل نازل شي او الكتاب کتابونه کتاب على طائفتين باغد وډل من قبلنا چې موږ راوړاندې وو په يهود نه سراو باندې وان كنا موږ عن دراستهم لستلو د اغین لغافلين بخبره موږ تورات انجیل باندې پویدونه نو ځکه عملونه کوي دا باندې نشي کوله قران می درکړې ده. او تقولوا یا تاسو دا وایي ان او نوایي لو ان چکاش کې انزل چې نازل شوی علينا الكتاب موږ کتاب لکنا نو موږ اهدا ډیر په سملار منهم د دوینا دغه د تورات او د انجیل قدر ونکو او کوم ته الله کتاب را کړې وې موږ به ډیر کړې وې نو دا بهانه نشي کوي. قران در کړې ده الله او قن بیا پکې څومره ده د قران تفصیل او د الله توحید چې بیانې انسان په مړیږي نه وخت ورته نه پوره کیږي. فقط بداکی سره جاءکم راغله د تاسو ته بینه واضح دلیل من ربکم تاسو د رب طرفنا بین من بار بار معنا کړی دا کار دلایل روخانه دلایل کلاو آسان تاسو د رب طرفنا او هدان او هدایت ده ورحمتا او رحمت ده. الله موږ ته را نصیب ک الله زموږ عمل په دې قران باندې کوم ته آسان ک والله موږ شرح صدر نصیب ک زموږ د بچی په دې خولي کا. فمن بسوک اسلم له ظالم د ممن د هغه چانه کذبا چې دروغ نسبت دی وکي آیات الله الله د آیاتونو ته وصدفا او مخي واړو ایثار شو عن هذا دینا لوی ظلم کو چې قران نه ایثار شو سنج زرد چې مونږ په بدل ورکو سزا ورکو الذين او کسانو ته یصدفون چې مخ اړي عن آیات زموږ د آیاتونو ایثاری کې زموږ د آیاتونو سوء العذاب بد عذاب بما كانوا بسبب د دې چې ودو یصدفون چې مخیاړو ایثار دل د قران نا هل آیا ان نه داسه ينظرون انتظار کوي یعنی نه کوي دوی انتظار الا مگر څه د پاره د قران ته چې راځي نه دي د کمی خبره انتظار کوي نو بل شي انتظار نه کوي. انداچی تاتيهم چراشی دوی ته الملائکه فرشتي یعنی فرشتي د مرګ ودرېګا نن ودرېګا اوسګار نه ودرېګا دا نو الله فرشتي ته انتظار کوي چې مرګ در باندې راولي. او یا ادي ربک یا راشی رب دستا د قیامت پر ورځ مخامخ یا دنیا کې مالا کولې شي د عذاب په صورت کې بعد آیات ربک ذن نشانه د رب دستا نو بیا به مانی بیا هونه په نه قبليږي بیا نشانه د قیامت نه مراد دي چې دا کله راشي بیا قبليږي نه لکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي بخاری شریف حدیث ته چې نو سترګه کله د مغرب نه راوخیږي بیا به توبه نه قبليږي دغه د علم غیب ختم شو بیا به د خلک وای چې وی موږ عمل نو کړی قران منو ویلې دا اوسم چې کله لکه زلزلہ شي د خلک بار لاړ شي توبه الله وی بیا نه کوي بیا نه ګوست وخت کوا هیڅ پته نه لګیم دا اوسم دا زلزلہ راتلی شي دا الله تعالی نو مرګ راتلی شي نو بیا به قبليږي نه دغه چې هغه نشانه د الله یا د مرګ نور نشانه یوم یاتی بکم اور چراب شی بعد آیات ربک دن نشانی رب دستا لا ينفع فائدہ ورن کی نفس نیت یو کست ایمان و ایمان د اغه عمل بیا فائدہ نہ ور کئی لم تکن چنوی امانت چ ایمان راوړی من قبل دین اولاندې چې مخکې ایمان نه راوړې په دې وخت کې فائدہ نہ ور کئی من قبل دین اولاندې او کسبت دا اوس خطرناک موږ تاسو خبره ده دا ډېر خطرناک ده دا ډېر زیاته خطرناک ده الله دې موږ بچ کی او کسبت یا عمل نه کړي فی ایمانها په خپل ایمان کې خیر ده نه کوي ایمان خو خو عمل نه کړي نو ایمان هم نه قبليږي او بیا دې نیکیم نه قبليږي اگر که ایمان دی وو
او قرآن دی نو ویلې مونږ دی نو کړی نور نیکیان دی نه کړي نو په هغه وخت کې ګزانه ته هر څومره سبرګ جوړ کړي نو بیا قبلېږي نه. قل هو انتظروا انتظار کوئ ان تاسو سره منتظرون انتظار کوونکو نه یم هغه ورځ انتظار کوئ بس مې منئ چې نه منئ یا ورځ براشي. ان الذين بشکا کسان فرقوا چې اختلاف وکړو اختلاف پیدا کړو دین او خپل دین کې وکانو او شو اغوی شیعا ډلې لست نیت منهم دا اغوی نه فشین پتی شکی یعنی ته داسې مکوا چې دا غي سره تم داسې ډلې کوي. انما بشکا خبر دا بل نه دا امرهم معامله د دوی الی الله الله تعالی ثم بیا ينبئهم غاب خبر ورکی دوی ته بما باغ سبحانه کانو چې دوی يفعلون چې کولی الله تعالی ورته خای. من جاء سوک چراشی راوړي یعنی څوک چې راتللو کی بالحسنه نیکی فله نغد پاره به 10 امثالها لس چندای دا څومره لوی احسان دی د الله بلکې دومره غټ احسان دی چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي ترمذی شریف حدیث ته چې اراده د نیکی وکي هم نه ونی کوي ورته ولیکي او چې اراده د ګناو کې نو ملکا فرشتو ته الله حکم ورکړی دی الا را چې کړی نه نو که بیا بدی وکي نو یو بدی او کني کې بیا وکي نو لس او کني می کړی سره اراده وکي نو یو کم از کم. من جاء سوک چې راشي نیو کی بی سیئتن یو کار د بدی فلا یجزا بدل بنور کولې کیږي الا مگر مثلها په برابر د اغي. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې دا دومره لوی برکت الله تعالی په نیکیانو کې او دومره کمه الله تعالی په ګناه کې اچولې ده د باوجود چې سړی هلاکیږي جهنم ته ځینو ده خو چې هلاک شي نو دا چې څومره اسانه ده الله تعالی صرف لس خو نه دي لس کم از کم دي وسوا وسرا وکرولا وعربا او د الله شان ډېر لوی دی دینه هم الله شان دینه هم ډېر لوی دی او هغه باوجود یو سړی نیکی ځان ته جمع نکړلی شي وهم لا ولا یذنب ورکول کیږي بدل الا مگر مثله په برابر د هغه وهم او بدی باندې ولا یسلمون ظلم نکړلی شي. قل هو انني بشکم ما تهدانی هدایت شوی دی ان لار خدل د ما ربی رب زما الى صراط مستقیم دلار برابری یعنی زما عقیده خدا دا خو بیس مبایسی کوي کنه بیا دتا ته وي مړی نه مانی زیارتونه نه مانی او فلانه نه مانی او دا نه کوي نو دی ته وای دا ورته وای دین ژوند تیرولو طریقہ قیما مضبوط ملت ابراہیم چې دین د ابراہیم علیہ السلام ہو حنیفا یو طرف کی دن کے او مائل او حق طرف تھا او گډون نه کو په خپل لار کې د شرک وما كان من المشرکین او نو هغه د مشرکانو نه. قل اوایا دا عقیده دا او ډېر خپل آیت ته ټول خپل دي آیتونه وزنه پوهې د پر ډېر اساني دي انسان زړه. ان بشک صلاتی منزما ونسکی قربانی زما ومحیایا او ژوند زما ومماتی او مرګ زما یعنی دا د ارمان دی چې د زندگی اره پهلو او مرګ د پاره سوچ کوي چې مرګ زما لله رب العالمین الله د پاره دی چې مخلوقات او رب دی مرشمنو هغه دی چې د الله د پاره ژوند می هغه دی چې د الله د پاره اټول لا شریکا نشت شریک له د آغا وبذالک د عمده خبر امرت ما ته حکم کړی شوی دی یعنی د عمده اخلاص دغه اخلاص حکم کړی شوی دی ما ته وانا او چې یم اول المسلمین اول د مسلمانانو نه یم. قل و غیر الله آیا سوا د الله نه ابغي زولتم ربا سقبل رب دا داسې خپل رب دې نو بل رب ولټوم پالون کې او بچون کې وهو او اغا رب پروردگار دے پالنہار دے کل شئین دہر یوشی ولا تکسب عامل نکی کل نفس ہیت یوکس الا علیہا مگر وبال پو ماغ دے ایت سک عمل دا سنکی مگر سزائے دخبل زان دا یا فائدہ دخبل زان دا ولا تزرو او نو چتی وازرتن یو اچتون کے وزرا پیٹ اخرى دبل پیٹے بنو چتئی ایچ یو چتون کے پیٹے د بلچا ایچ سوک د بلچا بار بن بار کئی د قیامت پوردا ثم بیا الی ربکم رب در تستاسو مرجعکم واپس کی دل دستاسو فینبئکم بیا بو خیتاسو تا بما حغا کنتم چوی تاسو فی باغی کے تختلفون چه اختلاف مکاو
وهو الذي او الله غزات جعلكم چې جوړ کړي تاسو خلائف نائبان جانشینان مخکې پسې ورستوي تاسو کړی الارض د زمکی ورفع او چت کړلې درجه بعضکم ذن دستاسو نه فوق بعض بدن باندې څوک مالدار څوک غریب څوک خدای څوک نر څوک خسته او څوک بدرن هر شي کې الله ارچاته درجه ورکړي دي څوک په درجو کې د دنیا صفاتونو کې اوچت کړ څوک کم کړ درجات دا درجه دي څه لپاره لید پاره د دې یبلوکم چې آزمایش وکي تاسو لیبلوکم د دې د پاره چې و آزمای تاسو غریب په مالدار مالدار په غریب په غربت کې مالدار په مالدارۍ کې هر حالت د آزمایش وی فیما هغه څه کې موږ کله کله دا د مالداری کیفیت په موږ راشي کنه کډیر وی کنه کم از کم پیسې کله کله جیب کې لګډیر نو سړی د خوندور غونډای نو بیا د غریبانو د موږ عجیب نظر سره ګوري چې دا الله آزمایش کړي دا ډېر غلط سوچ دی دا ډېر غلط سوچ دی دا اصل کې باغه خو آزمایش دی خو په تام ډېر غټ آزمایش دی چې تا ته الله درکړي دی او ته نه دی ورکړي ته څه کوي د سره معامله مطلب دا دی د آیت نه چې دواړه یو بل لپاره آزمایش دي دواړه یو بل لپاره آزمایش دي موږ همیشه لپاره غریب پسې بدل دا سوالګر دی هر وخت غواړي او دا څه کوي دا غریبان دي او دا د ورونو کې هم داسې کېږي د خپلوانو کې هم داسې کېږي دوستانو کې هم داسې کېږي خلک کې تنګ شي بیا نو حال دا چې دا د غریب ملامتیا یا د هغه امتحان نه دی صرف دا ستا د مالداري امتحان دی همدغه رنګې که مالدار وایي نو دا صرف د مالدار پسې غیب مه وایه چې دا غیب دی عیب دی او دا یې ونه کړو دا یې ونه کړو دا یې ونه کړو دا په ستا امتحان دی بہرحال ستا هر حالت د امتحان دی آزمایش دی فیما آتاکم په هغه څه چې درکړي دي تاسو ته ان بشکا ربک رب دستا سریع العقاب زر سزا ورکوونکی دی و انه بشکا لغفور رحیم معافي کوونکی مهربان هم دی